ومن اظلم ممن منع مساجد الى اخر الايه. لکه څرنګه نن هو تاسو دا منظر لیدلی په میډیا، تقریبا پاکستان دارالخلافه کې پیټر کم از کم د 50 کې مرتبه د انهدام نوټیفیکیشن شوی دی. څومره د افسوس مقادر، څومره د ظلم، څومره ناروا، څومره بونډي حرکت دی، څومره ګټیا حرکت دی. حضور صلی الله علیه وسلم چې اول د مکې نه مدینه ته لوړ شه، اول یې د جماعت انتظام وکړ د اعلی د کور په دا کښې د مسلمانو انفرادي او اجتماعي مصالح ورسره وابسته دي، مفادات ضرورت ورسره وابسته دي. امید جماعتونه جوړوي 25 کروڑ عوام کښې کم از کم 18-20 کروڑ مسلمان وي. دوی په میانځ کښې ورچګېږي، جماعتونه ړنګېږي. زه څه وژغېږه په لیبیا، په سوریا، په فلسطین، په شام، په عراق، په بغداد. لیوزت څه د هندوستان د جماعتي پړنګول یا د اسرائیل د جماعتي پړنګول وژغېږه. څومره د افسوس خبره ده. خو دا ټیکه بیا رتلا د ملا نه په سر بیا هم پرېوته. زه علما ته سلام کوم، هغه علما ته چې دغه د پوره ډټ کې ودرېدل، عوامي طاقت ورسره او هر مکاتب فکر بلا امتیاز قابل صد تحسین دي علما. او په دې وجه سپیشل مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم د دا جماعت او د دا جمعیت علما اسلام دا سربکف علما دي. د لیبرل خلک چیرې ده، د سیکولر خلک چیرې ده، د نورې پارټۍ ولا چیرې دي. د جماعت یو ملول مینځ پکښې دي، یو عالم مینځ پکښې دي، د یو د عالم فارزادو، د یو د مذهبي طبقې فارزادو. د جماعت هر چا نه دی، د ټولو مسلمان نه دی. لیبرل طبقه غلې ده، نور مسلمان غلې دي. او بیا دا خلک چې کښېني، بیا دا د علما قسمه قسم کردار کوشش کوي. او دغه د مطلب رات بات پس وینو کم از کم ایز مسلم مسلمان ہونے کے ناطے چا د خپل فیسبوک ایډ نه دغه جماعتي د انهدام خلاف څه پوسټ وکړ، چا دغه د پوره حرکات وکړ، څوک په جذبات شروغله ړنګولی خو هسې نشي انشاءالله والعزیز. علما په ساري نه ورتېرېږي، ساري په بایه وي په خیر و بیادۍ جوړوي. داسې نه دو. خو کم از کم امت مسلمات دمره نن وودی، دمره مدهوش دی، او دمره د اسلام نه دی لرې دي، دمره دی غافله دي. خلی علما ټکا نه دو، مذهبي خلک ټکا نه دو. تمام مسلمان ته چار دا وه چې نن د پاکستان میډیا په بل ټاپک نه غږېدی، په بله موضوع جنډا نه غږېدلی، اسلام آباد د جماعتي پړنګول غږېدی. چونکه نشته مسلمانو نه دیني اهمیت، دیني جذبه. دا د تنقید په بنیاد نه کوو. افسوس سړي ته ویل شي چې جماعت ړنګېږي، بس ملګون ورمنډه کړي چې دا عملو یې پلور کور دی، چېرې دا عملو خپل ذاتي میروث دی، دا عملو جاګیر دی. ټولو مسلمانو څه کې آخر چې دومره بې حسه شوي. لهذا ډېره د افسوس خبره ده او ډېره زیاته د درد خبره ده چې 50 جماعتي د ړنګولې نوټیفیکیشن کېږي. نورې سیکولر پارټۍ، لیبرل پارټۍ او نور عوامي خلک داسې مسخه نشته ده. یو عالمون دي، هغه عالم دی، هغې مکتبه فکر عالمون دي، هغه مکتبه فکر ورسره طالبون دي چې بس لوړله هغه تعمیر خو یې باقاعده شروع که. خو کم از کم امت مسلمه په خپل ملک کښې ویله وودی. دا خبره ډېره قابل افسوس ده، ډېره د درد او د ځون فرض یې ګڼم په بانګې دوال چې میشته کله قیادت امر وکړي میژو حاضري کوي. دا شاعر الله دی. لهذا احساس په چار دی مسلمانۍ د جذبات اظهار کول ضروري وګڼئ. د خالي و د عالم ټکا مه شمېرئ. جماعت خدای کور دی، هر چا د هر چا پکښې حساد و هر چا پکښې